څومره په خوارۍ باندې ستر شوي وي او داسې بې دردۍ باندې یې قتل کړي. موږ د کلیوال سیستم دلته موږ هیچ هم زیات یاد نشته دی. د څه چې شوي موږ سره که نه د درندګۍ شکار دی و د دې مخنیوی چې داسې ونه شي که نه د حکومتي سطح وي که په قومي سطح وي نو دا مزید نور رنګ خراب کړي. لکه څنګه په پنجاب علاقو کې کېږي موږ د هیچ چا سره نه ظلم شوی دی نه موږ چا سره ظلم یې لاسه مخکې شوی دی او نه هم په چا دعوا شته دی. بس موږ مرسته ده که خدای پاک دې وکړي هغه سړی موږ ته الله تعالی هم داسې وشرموي او د حکومت نه هر سړي درته وکوي چې موږ سره مرسته وکړی شي په دا خبره. د پښتون ټي وي مینوالو یو پښتو شعر دی چې ډېر زه افریدی که خپل پردي لرم ډېر زه افریدی که خپل پردي لرم خدای کو کمې یو هم پکار شوی دی. شعر خو په خپل ځای ټیټ دی خو داسې هم نه ده چې بعضې دردونه بعضې غمونه داسې وي چې هغه د یو کور د یو کلي نه وي بلکې د ټولې سیمې وي. دغه رنګې د جمرود په ټیټي بازار سیمه کې چې کم درد راپېښ شوی دی د کاشف افریدي په صورت کې په دا باندې صرف د 2 کورنۍ یا کلی نه ټول جمرود ټوله قبایلي سیمه ټوله پښتونخوا لړزېدلې ده. کاشف افریدی څوک و عمر یې څومره و سابق یې څومره ویلی و او ولې دومره بې درده قتل شو دې باره کې دې والد صاحب موږ سره ناست دی هغې نه معلومات اخلو. حاجي صاحب سلام علیکم. وعلیکم السلام. حاجي صاحب که موږ ته دا خبره وکړي چې دا واقعیت څنګه پیښه شوه تاسو خبر څنګه شو چې پوره ډیټیل سره واقعیت داسې چې 7 تاریخ و 9 شپه وه او تقریبا هلته یې مونځ وکړو په جومات کې مونږ خپل جومات دی که نه مونځ یې وکړو بیا بس په حکام 9 نه 3 نه دا وورې چې کومې غایب شو اوس ته چا بوتلې موټرسایکل یې بوتې په چا بوتلې تقریبا موږ پسې ته ګرځېدو مور یې وه هغه کله یوه چوله کیسه کله یوه اجره کیسه کله بله اجره کیسه بیا چې کوم ځای 7 بجې وې صبحي یعنې 8 تاریخ و که نه چې په دا کې خصدار فورس راغلو او یو سره ګاډی ما ته ویل چې راوخېږه ما ورته ویل چې څه کیس مې څه شی خوندي چې نه دغې پوښتنې نه کوم ما ته یې بیا وویل چې ته کاشف پېژنې ما چې ویل مې ما زوی او شیخ راسه چې هلته مړ پروت دی هلته یو بس غزالي مخامخ یو ګراونډ دی چې هلته مړ پروت دی او چې ورغلو بس یو خویبال یو هغه بس وړوکی قیامت و او چې کوم ځای داسې باندې ویشتی موبایل مې سره پروت و پوه شو بې دردۍ سره چې کوم نه قطر کړی هغه کړی و قطر کړی و په داسې باندې ویشتی و په وینو خچانو د سنګې مې وینو ډکې وې پوه شوې او بس هلته خصدار فورس مې راوړو بس هغه نه پس بیا رپورټونه او یو شی بل شی هغه وشول قانوني کاروایي وشوه. عموما چې داسې واقع وشي یا دښمنۍ کې سړی تللی وي یا نورې خبرې تاسو چا سره څه دښمني وغیره هېڅ دښمني هېڅ اوا دوا موږ په بل چا باندې نشته دی ځکه چې شپې هغه چا معلوم کړی خو دومره چې بس حکومت نه د انصاف توقع کوو چې موږ ته د انصاف میلاو شي هغو مظلومان له سزا ورکړی شي پوه نه شو ځکه چې که داسې ونه شول که نه ما سره انصاف ونه شو بیا ورځې کې دا کیسونه کېږي په هر علاقه کې کېږي پښتونخوا دا خو چې کوم بیا خو سره ملک هم نه شو چې هسې کېږي پکې لکه موږ کاشف په عام ورځو چې کوم دی که نه د 15-14 سال و او په عوام کې چې کوم دی که نه ترټی بازار کې امان سکول دی امان پبلیک سکول پوه شوې کبیر پرنسپل دی منیر خیر دی او بس یخ کې عوام کې سبق ویل اوس ټیسټونه هم شوري وو ټیسټونه هم ترې لاړه ختم شو دا مړ راووت هلته دغه شانې واقعات چې کېږي بیا خو خوند نه کوي بیا خو سره ملک هم نه شو پوه شوې موږ په ذمهواري چې کوم بیا په حکومت نشو اچولی ځکه چې نااعتباره شو که نه حکومت نااعتباره شو او په دا اوس چې کوم حکومت شروع دی دا خو تحریک انصاف هغه ورکوي دغه واقع نه پس مخنیوی ونه شي بیا خو
یو سره عمل کوم نشو او دا کشف په امرزو کې لکه سر روټین و سبق نه پاس یا مخام نه پاس نو کې بس نستل چې سکول نه راوړو بس کور کې او بیا چې منځله راوته مزګار مونږ یو کړو بیا چې کوم ګراوند دی وته ورته کرکټ کولو بیا ویل تراوړې مخام مونږ یو کړو بیا سات ویل تک نو سویل کو سره بیا لاړو کور لا نه پاسې ماسوتان مونږ نه بیا راوته او په 8:30 بجې په باندې 8 بجې کې دی د په کور کې ناسو او بس مدوي شو بیا سکول راوي شو دا غيو معمولات یو جی کتونکو د مشر شم خبره وشوه بل ملګری خپل خبره وکړه درندګي ذکر یو کړو درندګي په ټول ملک روانه ده او د یو حقیقت دی چې یو وخت داسې و چې خلک په خپل ماشومان او زنانو باندې ردل و دومره ګنده وخت سره مخ شوي یو چې په نرانه لکانو باندې خلک یریږي بل دغه لکه د ټول جمرود کاغه دلته ټیډي بازار دی کاغه سخی پل غونډه دی کاغه شاک است کالی مسجد دی یو ایس یو لعنت سره مخ شوی او د علاقہ بل په میډیسن چې کوم دکانې په دغه کې داسې ګولې ملويږي نشو د علاقہ دغه په ضد کې راغلی او داسې نشه ګولې د غرنګ د ایس چې بیا انسان په خپل هوش حواس کې نیوي خدای خبر نور کم قسم کورونو سره د علاقہ او د خلک مخ کیږي کچره حکومتي چارواکو دغه خبره باندې اکشن وانه خستو د ګندګي ختمه نکړه دغه د ایس او د منشیاتو اړي ختم نه کړي نو د کشف غونډه زرګاو ګلونه ومړوي شي جی کتونکو دا وخت مو په امان پبلک سکول کې موجود یو چیرته چې کشف افریدي سبق ویلو دا مو په شاو باندې چې کومه د کشف افریدي کمرادو روم دی 7 کلاس د لیور درومو چې دا په کم بنچ باندې کېنستو او کم ځای سبق ویلو راځي جی بالکل دغه کلاس 7 ته موږ راغلیو د امان پبلک سکول دا چې کومه کرسي تاسو تل دی شي په دا کلاس 7 کې د کشف افریدي هغه بنچ او کرسي و چې په کومه باندې ودی کې نستو د دسره په څنګه کې چې کم ملګری کې نستو سټوډنټ د دسره موږ د کشف افریدي سره د کشف افریدي په حواله سره خبره کوو السلام علیکم وعلیکم السلام چې خپل نمبر کا واخله زوهیب کشف تاسو سره په څنګه کې نستو کشف څنګه ورکو خبر کېو او سکول ریګولر راتلو چوټي وې نه کاوله او سبق هم تکړه پراکټر و ښه پراکټر وې کاوله او نورم خو بيخي ته چې دغه واقعا خبر شوې نو ته چیرته وې په کوم ځای کې چې خبر شوې ته څه د فیل کول زوم دلته هم سکول کې خاپاو مو ټول جاړلم ټول خاپاو مو الہ العالمین چې دا ظلم کړی دی خدای خپل قهر په څپېړو باندې اول کې الہ العالمین باقي دغه ظالمانو خلکو نه موږ وساتي خدای پاک په دغه ملک باندې په دغه علاقه باندې د امن څادر راخور کې الہ العالمین دغه ظالمانو نه موږ وساتي خدای پاک بیا موږ ته دعا وکړي چې خدای پاک دغه کاشف مغفرت نصیب کړي مور او پلار او دوستان او خپل خپلوان په صبر جمیل او نصیب کړي الہ العالمین دغه غمونو تکلیفونو وساتي خدای دې يعمل بدل او نور کې دنیا او آخرت کې ډېر خوشاله پدې او آله او اجمعین السلام علیکم د پښتون ټي وي مینوالو دا وخت موږ د جامرود په ټیډي بازار سیمه کې موجود یو په امان پبلک سکول کې د امان پبلک سکول د پرنسپل سره ناست شو کبیر خان سره د کبیر خان نو موږ پښتنه کوو د کشف افریدي متعلق چې کشف افریدي دلته څومره مدنه تاسو سبق ولو هغه ژوند څنګه او قابلیت څنګه السلام علیکم السلام علیکم سره تقریبا چې په 5th کې راغلی وو او نن سبا په 7th کې سبق ویلو او
دا کدا سی وایم چې هغه د ټول سکول یو ښکلا غوندې وه ډېر بریلینټ سټوډنټ و هغه که اکیډمیک وګورې ایگزامس کې فرست سیکنډ پوزیشن هم اخیستلو د نه علاوه هغه په مختلف اکټیویټیز کې و سپورټس کې و فوټبال ښه پلیر و اینډ ورسره کرکټ یې کولو تقریري مقابلې مغه ګټلې دي چې کوم چیف ګیسټ به ګلدسته پیش کړي دا هغه کې بکاشف و هغه تقریبا موږ سره درو کالونه دی او سکول کې پس تقریبا ټول ماشومان هم ډېر زیات خپه دي د کاشف د مرګ نه چې تاسو خبر شو دا تاسو ته کم قسم صدمه وه نو دا خو که زه تاسو ته وایم چې سړي لږ خپل بچی مړ شي دومره زور په موږ باندې تېر شوی دی پرون ټوله ورځ ټیچران دلته بس الټه پراته وو خپه وو ډېر زیات ماشومان ډېر زیات خپه وو موږ ټوله ورځ قبرستان کې مور سره تېره کړه بیا هغې نه بعد موږ حجرې له ورغلو تاسو د کبیر صاحب خبرې واورېدې چې دا څه معمولي صدمه نه وه دا د هر کور درد و دا د هرې خونې جړه وه ځکه چې دومره په مشکله باندې ماشومان رالویږي او بیا دغه ځناور دغه ظالمان داسې بې دردۍ سره یې قتل کړي چې د هر انسان چې هر څومره ستا زړه وي هغه په سترګو کې ورته اوښکې رادرومي السلام علیکم د پښتون ټي وي مینوالو دا وخت موږ د جمرود تحصیل کې د جمرود اس ایچ او ګل جان افریدي سره ناست یو د کاشف افریدي واقع چې منځته شوې ده نو څنګه تاسو ته موږ مخکې وویل چې نه صرف هغه کورنۍ او کلی په لړزان دی بلکې د سیول نه واخلته د پولیس چې کوم اعلی چارواکي دی پر هم ټول په لړزان دي ګل جان افریدي نه ودا پښتو چې دا واقع وشوه تاسو سره د عمل او څه مکړل په دا کیس کې کم حدا پورې کامیاب شوی یو السلام علیکم وعلیکم السلام مشره دا د موږ مینوالو ته وایه چې دا واقع راپېښه شوه تاسو څنګه خبر شو څه مو کړه کومې منډې ترنم کړي هغه ټول موږ ته بیان کړه موږ چې څنګه خبر شو اطلاع راغله نو موږ په موقع ورسېدو لاش مې در اوچت کړلو او بیا مې هسپتال ته راوړلو او د هسپتال سره موږ خپله منډه داسې تیزۍ سره شروع کړې که نه چې ډي پي او صاحب کې ډېر په سختۍ سره موږ ته وینا کړې چې دغشي معلومات ضرور نه ضرور کړ دي موږ انویسټیګیشن 3 ټیمونه پکې لګیا دي زه خپله صبحي چې اوچت شوی یم که نه شپې 12 بجې باندې زه راغلی یم بیا صبحي تللی یم نو اوسه پورې پکې لګیا یو نو انشاءالله ډېر ژر به دغشي معلومات وشي او موږ خو ته امید وي چې انشاءالله باندې نه رامانې کېږو ځکه چې موږ ته خدای هدایت شوي دي چې په هره طریقه وي دا سړی په کار دی چې ګرفتار شي د بیا خپل مخکې د عدالتونو بس چې څه هغوی بیا کوو داسې لږ ډېر اشاره یا داسې خبره په کیس کې کم حده پورې کامیاب شوي که موږ کتونکي هم خبر مونږ خو چې کومې د شپې د سره رابطې شوې هغه ټلیفون نمبر یې مونږ ټریس کړي او هغه هم پولیس لین ته ولګلې نو انشاءالله هغه نه مونږ ته ډېر معلومات وشي ولګېږو که انشاءالله د پښتو یو شعر دی چې د ایرو سلې مې وران نه کړې رو تېر شه د ایرو سلې مې وران نه کړې رو تېر شه بده زه هم د اشنا د عشق یادګار یم نو حقیقت خبره چې کاشف هم د چا د عشق یادګار و کاشف د خپل د مور د خپل د پلار د خپل ورور خویندو د خپل کلي د کلسفیلو د خپل سیمې د خلکو د عشق یادګار و دومره ظالمانو سره د علاقه مخ شوې ده چې دغه ته نه کسي چې یو ماشوم ډېر په خوارۍ باندې رالوی کېږي ډېر خوارۍ پې کېږي ډېر په غریبۍ کې راستریږي سبقونه پې ویل کېږي دغه ظالمان یې د دغه درندګۍ شکار شوي وي چې بیا په خپل هوس حواس کې نه وي او دغه رنګې ګلونه ماشومان قتل کړي ویجني چې وسره نه صرف هغه مور پلار کورنۍ کلی بلکې ټوله پښتونخوا دردمنه شي د دغه رنګې درندې موږ نن یو عهد کوو چې ټول نه مخکې په خپل کور کې په خپلو ماشومانو باندې ډېر خیال وساتو نظر پرې وساتو چېرته کیني چېرته اوچتېږي بیا یې په چم ګاونډ کې د معاشرې هغه بدترین ماشومان یا ګنده هلکان چې کوم دي په هغو نظر پکار دی ځکه چې همدغو ګنده سوچونو ګنده خلکو د وجې نه دغه رنګې کاشف غوندې ګلونه بیا په خاور کې پراته وي د کاشف په حواله سره کم موږ د وړوکو غوندې کوشش وکړو چې دغه درندګۍ دغه ګندګۍ مخنیوی وکړو دغه منشیاتو مخنیوی وکړو
تاسو دا خوښ شوي وي او کشف سره د موږ پښتون ټیم په خپلو دعاګانو کې یاد لرئ. خپل کوربه امیرزاده وصال نه اجازت غواړي. د الله په امان.